بره نخیجی یو د اغی خزی عبادت د سر نه په بره نخیجی چې هغه د خاون نافرمانه وي کئی د عبادت د سر نه په برم نخیجی مطلب دا عبادت الله نه قبلی چې خاون تی نافرمانه دی او دا لګیا د منځونه کوي الله دا عبادت نه قبلی یا قطع تعلق کړي دی رشته کټ کړي دا او د عبادت کوي نو دا عبادت چې دی دا د سر نه په بره باندې نخیجی نو ډیر عبادات مونږ کو اغم ضایع کړل ځان ډیر عبادات خلق کی منځونه کوي خو اغم ضایع کړل چې مونږ لمونږ رازو مونږ خدا تمي چې د جمع مانځه ته به حاضر شو یو مونځ په 25 یا په 29 درجې باندې دی دا څومره لویه خبره مونږ خو به دې بنیاد حاضري کوو چې مونږ دې د سر اړو بره د سر نه په بره م ونخیږي نو 29 درجې چرته لاړې 25 چرته لاړې حدیث مبارک کے راضی چی د جمعې په ورځ سړی مانځه لراشي په وخت باندې جمعات ته حاضري وکي او دې مونځ وکي او دې هیڅ لغو عمل ونکي نو دا یو مونځ د بلې جمعې پورې د ټولو ګناهونو کفاره شو چې دا یو مونځ وکي نو چې مونځ د سړي قبلیږي نه نو هغه به د ګناهونو کفاره څنګه شي نو به هر صورت د مسلمان نوم چې دی دا د سلامتیا دی دا د امن دی مسلمان چې کم ځای کې وي نو دی به د امن او د سلامتیا تعلیم ورکوي او د امن او د سلامتیا تعلیم به عام کیږي په معاشره کې چې مونږ سلام عام کو بنیادی خبره چې مونږ یو بل له مخې له ورځو چې السلام علیکم بل وی وعلیکم السلام یقینو کوي چې مسلمانی به برقرار شي مسلمانی بجوندی شي په سلام باندې محبت بجوندی شي په سلام باندې نفرتونه به ختم شي په سلام باندې دشمنی به ختم شي په سلام باندې رورولۍ به بحال شي په سلام باندې خو چې کلم یو بل له مخې له ورځو السلام علیکم یا خپل کور ته داخل شو نو السلام علیکم کور ته داخلیږي سلام ورچوه لار کې چاله مخې لم ورځي نو وای السلام علیکم نو چې معاشره کې سلام عام شي نو مسلمانی به بحال شي او خلقو ته به په خلقو کې مسلمانی ښکاره شي دا مسلمانی به په سلام ښکاره کیږي دا په سړي کې بیا دند ښکاري نو د مسلمان شان دا دی چې د لاس او د جبې نه به چاته تکلیف نه رب العالمین دې د عمل کولو توفیق